أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخي الله جل شانه د مسلمانانو د اتفاق حکم فرمایو، د اختلاف نه ممانعت فرمایو، د يهودو مذمت فرمایو. اوس الله جل شانه دلته دعوت چې کوم د دې امت اصلي نه خدا او امتیازي نه خدا چې دا امت په تمام امتونو کې الله پاک ولې امتیازي یو جداګانه حیثیت هغه ورکړی دی چې هغه د دعوت کار دی. د دعوت کار چې ته امر بالمعروف او نهي عن المنکر ویل شي. نو الله جل شانه په دې آیات کې ترغیب ورکړي چې تاسو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا فریضه خپل کړئ. او وجدا دا چې الله جل شانه په تمام امتونو کې تاسو له د دعوت په وجه باندې امتیازي حیثیت درکړی دی. کنتم خیر امه، یہ تاسو غوره د امتنا غوره ډلې. دا غوروالی الله جل شانه بیان د غوروالی وی چې الله پاک دله د فضیلت درکړي. نو بیان د فضیلت الله بیانوي چې فضیلت وجه او سبب دا دی چې اخرجت للناس هغه استل شوی تاسو استل شوی د ډله للناس د پاغه د خلقو. نو خلق رسول هغه سټلې په بلا نور موجودي قسمه قسم د لیوزي راوزي سو په بوت زی سو کل قاضي ډلو خلق رواني. نو دې سلزي نو هغه ډلې نه یادي بلکې دا کار به داغي دی چې تأمرون بالمعروف، تاسو با حکم کوي امر وکړي په نیکی باندې. نو مې د دین کار د نیکی دا هغه دعوت او مستقبل او قرآن ته بللی کو سنت ته بللی کو تزکیه النفس ته بللی کو هغه خپل والد ته بللی کو هغه والد ته بللی کو هغه صدقه ته بللی کو مدرسې ته بللی کو خلقات ته بللی. نو مې د دین کار چې هغه دین کار بس دیتا رابلل دا امر بالمعروف دی. وتنهون عن المنکر، اتاسو من کوي عن المنکر د بدینا هر خلاف شریعت کار کو هغه کفر دی او شرک دی او هغه بدعت دی او کو رسمونه رواجونه دي د قران او سنت په مقابله کې هغه اسرافونه دي. دا ټول منکر کې داخل دي. وتؤمنون بالله، او تاسو کلک یقین او کلک ایمان لري، کامل ایمان په الله باندې لري. ورک ایمان دا خبره ته رسو کړه. نو بعض مفسرین خو لیکلي چې ایمان دا خبره ذکر رسو کړه چې دا امتیازي شان د دې امت وړاندې کی چې هغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر دی. نو دی وجنا هغه وړاندې کو او د رسو کو. ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم، اهل کتابو کې دا عادت او چې دغه مولیانو کو احبابو کو رهبانو کو مولیانو کو پیرانو په ټول دنیا په رستو زیات پکینو بس پیسې باندې با هغه دین چې کوم نه چلولو په منصبونو بناسو او خلقو ته یا ټکی خودلې یا نه خودلې او باقي باندې قلمونه او ټیکسونه خودلې او بیا پکې دا جدا عالم کو چې د غریب ته په بشان یو شان مسله و د ملام ته په بل شان مسله و. غریب ته په چې کوم نه نو چې کوم اصل حکم او غبه وي او چې مالدار سړی و چې د منصب والده او پیسو والده نه بل اساس وټه موټه ورکړه پیسو نو بیا به مسله کې ګوتی واله وولي
په توغات کې به بدلون مدلون کو معنی به بدل کړی نو ځخه خان صاحب په کې ګنجائش تا په دې پیسې اغستلې لوی جیدادونه و د دې د وجنه او لوی مال او دولت جمع کړی وي او لکه نن سبا زوم په اهل علاقه او په هندستان او پاکستان باندې کوم د پیرانو اولاد دي تاسو پنجاب ته لاړ شي ایسم نه یو لوی کته نشین ناسي په پلان کې په قبرونو باندې پیسې ګټي او سونه دی او چې کوم نو کلیز دی او چهلمی دي او قسم د خلقو نه پیسو د راغونډول لپاره کتابونه دي نو دا د يهودو صفات وصل کی چې دا کته نشینی به کوله نو پدې امت کې هم ډېر خلک کته نشینی نو نیکان او صالحان دې شوی مخکې خلک لکه پیو بابا خوري بزرګ تر شوی دي کاکا سه خوري بزرګ اصحاب بابا بزرګانو صحابه کرام او یا سو پکې ناس انده سوتي دا عالمان دي ګدا پیران دي ګدا کې د پیرې خوونه د ټول چا سو په متناس خاصيمو خريمو سکيمو او دندې غواړه کړی دا نو دا د يهودو صفاتو په دې امت کې د خلقو کې راغلي حالانکه دی دا کده خو حق دا دی چې دا ستاپلار نیکو کمیشن چلولې ته مخکې بوزا او توحید علی بغداد او شرکیات نو کړی او خلک ټول چې کمندنو قبر ته پسایدو کړو قبر ته ورټی کړو قبر ته تندیو لګول قبرونو ته چې کمندو خپل کړو توافونه په وکړل نو دا د خپل منصب د پاره د خپل پیسو د پاره د خپل ګډې د پاره نه لګیدا په ګدا صفات مو بل په ګدا صفاتو چې چا بس کول بس چاکا کې وکړ نه ساتو بس کې دې ځخه نو کوم کو بات کې دې پوښتنه دې خپل خبر قسم دې زړه خپل خبر قسم نه اوس ما ځخه خلک یې ستاسو په یوسه کار د خاصه کې خو کې کو بات کې ځل کې ساتل ستاسو نقصان دي حالانکه بعض ګناهونه اجتماعي ګناه دا په موږ ویل دي چې هر یو سړی په دې مکلف دی چې هغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي نو مسلمان د خپل وسه پورې هر سړی دا چې کوم دی باندې کې حکم کوي کوم نه کې خبره وریدلی اخوا مشرانو دغه عادتو لو سپیکر کو نه وي نو په دې وجو کې با جمعتون کې به مليانو او علما او مسله کوله او په خوانه باندې ځکه نه رواج د وجو دا نو چې کوم نیکان او صالحان مشران نو هغه ایبه په وخت لاړل نو خپل زنانه او طبيعت تقریر خلاصه ویله چې نن استاد په منبر باندې دا مسله او په مسله باندې دا مسله او په وجغه لاستوا کې دا مسله او په خاطر خلک لاستوا تعزیه ده نو لاستوا کې ناس او دا مسله او نه دا خو مشران خپل حق ادا کولو بس کا مسله او غدله نه کوله نو دا د هر مسلمان حق چې کا مسله وو او حق مسلې نو خامخا به کوي بل ته رسي که یو مسله ولي نيه او د بدون منې کولم کې هر سړی د خپل وسه پوي یو سړی په خپل کور باندې وسه سي د خپل کور منې کوي د ګناهګارونه او کو نه منې کې مجرم وي عذاب راغ دی په کې سب کې ګناهګار په دنیا نزي او سړی باغی سوځي یو شان لکه دې زموږ دعوت والا بلګری وي چې یو بل مازه په محله کې موجودي سلوخ وغنه هر طرف ته سبب عذاب راغی سوځي په سره دا څوک چې سوځي دا ځکه سوځي چې دې ته ولې نه و چې موږ کوا دیو ته وینا هغه څو پته وي او نه کوي نو دا غیلا دا چې تاسو سختي کې تعلق مو صاحب دی دا هغه دی چې دې مشغوزار شي او زور نه بوته ورکې لکه په موږ باندې چې کوم نه معافي نشته په حدیث کو راغلی کوم سړی قصدنه وطن منظوم فریق دي مسا کافر شو امام حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې بس جیل ته واچي چې کوم په جنازه وته نه ده د جیل نه امر شوی پکې نه ده وباس یا تو یا په توبه وباس یا په مزګزار کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چې کوم سړی موږ نه کوي بس اثر ته قلم کې دي مسلمانانو او د ژوند ته ورته حق ته نشته چې دلته په دنیا کې ژوند دی اوسي د خدای پیدا کړل بل مازه نه دي او زوم بل مازه خلک چې کوم نه خپل چوټي بل بوټي بل ګرځي پالش کړي ګرځي خلک پتم سلام سلام وخت چې کوم نه ولې پیسې وسره نو ټول وته چې کوم نه بس خطه برکیږي بیا خیر د دنیا د خدای دشمن دی نه له کتابو کې دا کارو
چې هغه امر بالمعروف هم نکو نهي عن المنکر هم نکو او دا د امت امتیازي شان دی چې دی امر بالمعروف هم کوي او نهي عن المنکر هم کوي او خدا نه کوي. حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل د حج په موقع باندې خلک کې سستی غونډه کې محسوس کړه نو پاسې دا اوچت شو اوچت ځبان نو درې دو اعلان او یا ایها الناس اے خلقو کو تاسو وای چې موږ د دې امت نه یو نو دا امت والی الله چې کوم شرط لګول دی هغه پورا کوي کنه تاسو دې امت نه بیا خیر امت نه بیا بهترین امت نه بهترین امت خو الله شرط لګول دی الشرط دا چې تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر امر بالمعروف بکې تاسو بکوي او نهي عن المنکر تاسو کوي. نو الله جل شانو فرمای ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم طول اهل کتاب یو شان ندي سبق نیکان مشتا لکه په يهودو کې عبد الله بن سلام رضی الله عنه او په عیسایانو کې نصاراو کې نجاشی بادشاہ نیک عمل او صالح رضی الله عنه او دغه شان چې کوم دی نو نور پکې هوا بعضی کسان پکې نو ولو آمنا کچھ افت ایمان ورد اهل الكتاب اهل کتابو لکانا نویبا دا ایمان ورد دا دوی خیرا غورا لهم دا دوی دا بارا منهم المؤمنون بعض دین مؤمنان ایمان والدی کلک ایمان والدی کلک ایمان دادی چه اغی عیسیٰ علیہ السلام تا دا اللہ زوین ہوئی عزیر علیہ السلام تا دا اللہ زوین ہوئی او تا تسلیس عقیدن لغی اللہ سر شرکوال نمانی او چې په تورات او انجیل کې صداغلی دي د نبی رسول الله د شان مطابق هغه باندې ایمان دی نبی رسول الله باندې ایمان وروړي دي او دا کامل ایمان ولدي واکثرهم الفاسقون او زیات دوینا هغه فاسقان دي د اطاعت نو دي د الله فرمان بردار نه دي بلکې هغه نافرمان دي نو دی بغاله کېدل او چې کوم مسلمانانو او کمزور به چې تولیدو بس هغه په دبا د باندې سپکو او لګیا به شمار تا ته وګورو ته ایمان ته وګورو ستاسو د استاد غدي ته پکې اوس تم لږه ته مسلمان یو دله سره مسلمان او دا مسلمان ته بده غدي ویلې نو الله جل شانو فرمایي چلا یزورکم دوی زرر هیڅ زرر نشي رسول تاسو ته الا اذن مگر دخلي بده غدي بس دخلي بعض خلقین هغه د خلی مېلس خرابي په خپل لاس او دومره کار نه د دولت وسړي او د خلی مېلس دومره خرابي چې سړی وي پس مکنه او ته خبر موریدینا دومره خراب مېلس کیه نو دا د يهودو صفات وو چې د خلی مېلس ډېر خراب نو ان يقاتلوكم بعض زنانه نه خلی مېلس خرابي په کو کې په خلی باندې کش په عملی شکل کې سنیا او د خلی د استغیر ډېر ټول ملک په مخه غستي ټول فساد په کو کې د خلی نه جوړي نو دا د يهودو صفات دی و يقاتلوكم ابو شرط جنگي کې دي سره و يقاتلوكم ابو تشرط او جنگ کوي دي سره نو يولوكم الادبار نو دوی ته شاګان نه تراړي یعنی شکست خوردی دا خصيب دخلي او تبوتي وي او په حقیقت کې نور چې کم دي دا له بوزدل قوم دي اهل کتاب بوزدلان دي اهل کتاب چې کم دي یغیدون کې دي هغه چې کم دي ته ناران نه دي چې مسلمان ته بیا مخامخ شي او ثم لا ينصبون بیا بدوی امداد ونکړي شي ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا الله دا يهود يادين اهل كتاب يادين يهود يادين چې ضربت عليهم الذله تاپو اهل شوی د پدوی باندې دا ذلت د خواري دی بخواري ټول مره د قیامت په بدوی خواري اينما ثقفوا کم ځکه چې دی مومي نو څوک چې ولې اسرائیل خدای يهود دی او مضبوط دی او فلسطین په مخه غسل ټینګونه دی او سره کټانچي دی او سم بزایل دی او جازونه دی او سره نو الله جل شانه فرمای دی بس خواري کمزوري به ذلیل به رسوا به الا بحبل من الله مگر دا چې دی منګول ولګي پر سید الله تعالی چې مسلمانانو په ملک اوسېږي او ټیکسونه ورکي جزيه ورکي نو بیا به بچي دي وحبل من الناس او دغه دا چې د خلقو په رسې منګول لګولي نه خلقو سهاره غسي پنا پښتي چاکړي لکه دی وخت پنا پښتي امریکا کې برتانیې کې نو څنګه یورپی ملکونه دي او دغه ملګرتیا کې انده دغه په پنا پښته کې چې کوم دی اصل کې د دې دغه خانه نوکران
دې د يهودو مثال خان ته نوکر دی چې د خپل هیڅ حیثیت نه خو د موږي خان سره اصل کې د موږي په سر باندې ټوپونه وایي نو د قشان د يهودو او اسرائیل د موجوده نو د اقلی امریکای او د برتانیې او دغه نو چې کوم شرپسندي او دهشتګردي د اغي په موږي باندې ټوپونه وخی اجازه او لغي ورکړي دي اسلحه څومره اسلحه دا ټول د خپل نه قوت ولدي ورکړي دي او دا قشان چې کوم دی پیسې ول دی ورکړل دا جن سبا ته مضبوط دي دا دین دي مضبوط دا د دې هغه پنا پوسټ خلک دی ول ورکړل دي نو ځکه چې الله جل شانه فرمایي یا بدی دا خواري ختميږي چې اسلام ته جزيه ورکړي ټیکس ورکړي یا د چا پنا پوسټي والی نو پدې بدی د خوارینه او د ذلت نه بچ کیږي وباء او دوی اختشبي بغضب من الله بغضب تعالی بغضب فدس غضب من الله چغل الله جانب دی وضربت عليهم المسكنه او وهل شوی لقابا عليهم بطيبا المسكنه د مسکینه غریبه دا ولی الله جل شانو په د مسکنی او د ذلت د رسوایی ټاپواله ده یذالک دا کار ځکه بانهم په سبب د دې چې دوی کانو یکفرون چې دی به کفر کولو په آیات الله آیاتون الله تعالی باندې ورا دی اول لګا بی ادبی کولا د بی ادبی نه چې کوم دی د الله د آیاتونو انکار شروع آیاتونو انکار بیا د انبیانو انکار چې په انبیانو انکار باندې انکار شو نو قتل د انبیانو وکړو دا سړي هغه وړي نه غټ تلل شي اول چې کوم نه نو په کلی علاقه کې هغه جیبونه وخیا چې ماشومیا د ماشومان د بیګون نسلونه پټي د کورون نسلونه پر خپل کور نه پټي د تر کور نه پټي د گاونډیان نه پټي بیا چې شل 15 شو کالو شي د بیا بل ګینګ سایوزي شي نو بیا وګ موټر سایکل پټي نشله کلوي شي نو بیا ګاډي پټي بس سمګلینګ کوي آی سونه اوډي لینګ کوي او چې کم نه نو پیری کوي افغانستان ته دوبه ته بيزوبه ته یو مکتب بل مکتب نو بیا ته لور دوه ورته کې جوړ شي دي او یا لوی پیسې پیدا کیږي لکه ټوجه جوړ دي او لار شي پاغه خپل پاغه چې کوم فسادي او کوم بيديني په سم نه نوځي دا قشان د يهودو وړي روانو نو کفر په آیات الله بیا چې کوم دین نو بیا بس قتل د انبیاء او يقتلون الانبیاء او دیم جرم دي دا کړو عادت جوړ شو دا چې دی بخ انبیاء قتلول او سونو انبیاء کرام دی په یو ورځ باندې قتل کړی دي بغیر حق پناه حق باندې دا کار نه ځکه ولي کړی دي یذالک دا ځکه بما عصوا په سبب د دې په سبب د نافرمانی د دوی وکانو او دوی عادت د دې او همیشه دوی یعتدون چې د حد نه تجاوز کولو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا رب العالمين اللهم اغننا الحق حقا وارزقنا اتباعه واغننا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وعملا متقبلا اللهم اشف مرضانا المسلمين يا شافي المرضى شفاء من غادر سقما اللهم يا حل المشكلات اللهم يا حل المشكلات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه